پاکستان زموږ وطن دی، زموږ ملک دی. دې وخت کې د حالات چې څنګه روان دي نو ډېرې دعاګانې ټول د خپل ملک ته ګوره که دا وطن آباد وي دا روغ وي موږ به آباد یو موږ به روغ یو زموږ مدرسه به وي زموږ جومات به وي زموږ سکول به وي زموږ کور به وي زموږ د معمول مطابق ژوند او زندګي به هم تېرېږي. خو خدا نخواسته که په ملک باندې بد حالت راشي په یقینا بل طرف ته د تېښتې لار هم دې نشته دی. دلته به په بد حالت کې بچي به په بد حالت کې هسپتالونه به په بد حالت کې بجلی مجلي به د ټول د مشکلو حالاتو سره به مخام یعنې د ملک رانېدل دا ستا د کور رانېدل دي. د خپل ملک سره محبت کول دا د ایمان حصه ده. خو دا کوم حالات چې راغلي موږ به خپل ملک د حفاظت دپاره دعاګانې کوو انشاءالله. خو دا جذبه به لرو. یو هندو راځي زموږ په ملک باندې حمله کوي موږ به خپل پوځونو شانه به شانه موجود وي انشاءالله. او زموږ دغه طلبا دغه علما زموږ ټولو مسلمانانو دپاره ګوره چې کله په مدینې منورې باندې به حمله وسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله وتو ټول صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به ورسره وو. دا زموږ د ټولو ذمواري بیا جوړېږي. دې وخت کې بعضې ملګري دغسې ډېر دشمن په چالونو کې راشي. نن سبا 20% جنگ په 5% جنگ په عملي میدان کې دی 95% دا په میډیا باندې روان دی. ذهن تباه کوي خلکو ته. موږ الحمدلله د خپل پوج په باره کې د خپلو ادارو په باره کې زموږ ورباندې مکمل اعتماد دی انشاءالله. وی به او چې کله موږ ته آواز وکړو انشاءالله د دې نه مخکې صفونو کې به موږ د جهاد دپاره حاضر یو. او هندوان څه شی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د جنګ سوال مه کوئ جنګ مه غواړئ خو چې کله جنګ راشي بیا ورنه مخ مه ګرځوئ بیا مخامخ په ثابت قدمۍ سره د الله نه امداد غواړئ مخکې ورځئ. موږ به خپل وطن د تحفظ دپاره دعاګانې هم کوو انشاءالله. زموږ کوم محافظین دي په بارډرو باندې دي هوایي ایرپورټ زموږ څومره هغه په سمندرونو کې دي دغه ټولو سره به زموږ دعاګانې هم شریکې وي انشاءالله. او چې کله د قربانۍ ضرورت را دعا کې به نه هېروه. دا زموږ ستاسو اولنی کار دی. دعا کې به هغوی نه هېروو. دویم نمبر دا وخت د تنقیداتو نه دی دا وخت د غلط بیانۍ نه دی. فیسبوک کې درته دغسې پوسټونه راشي که نه بس دې له ټک ورکړه د وران کړه ډیلیټه کړه د مخکې مه شیر کوه. دې وخت کې خلکو ته حوصله ورکوي. دې وخت کې د خپلو ادارو د خپلو محافظینو د دې حوصله افزایي وکړي. دې وخت کې په هغوی باندې تنقید مه کوئ. دې وخت کې هغه ته حوصله افزایي ورکړه هغه ته دعا ورکړه. که کله ضرورت پېښ شو موږ هم دې شانه بشانه انشاءالله یو آواز وکړه. شانه بشانه نه تا نه مخکې صفونو کې بیا موږ ولاړ یو مسلمانان یو د جهاد سبق رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راکړی دی. زموږ په وطن باندې چې کوم کافر حمله وکړه هندو څه شی دی انشاءالله د هغه ټولو مخې ته به موږ سیسه فلافي دیوار ولاړ یو انشاءالله. او زموږ دغه علما زموږ پاک البداري زموږ د ټولو اعلان کړی دی انشاءالله. زموږ یو طالب زموږ یو عالم انشاءالله العزیز دا به د هندوستان په ښارونو کې بیا د پاکستان جنډې هلته لګوي انشاءالله. نو د خپل وطن دفاع کول د هغې تحفظ کول د هغې د تحفظ دپاره دعاګانې کول دا زموږ د ټولو فرض دي. کوو یې که نه انشاءالله. کله چې زموږ وطن روغ و آباد و موږ به آباد یو. وطن هم آباد نه و موږ به آباد نه. الله دې زموږ وطن دا په لویو قربانو سره آزاد شوی دی. زموږ مشرانو دې کې قربانۍ ورکړي دي. د 1973 آیین چغې چې دا زموږ علما وایي دا زموږ هغه علما کرامو جوړ کړی دی. د دغه وطن دپاره قربانۍ قسم دې دومره زیاتې ورکړي دي نن هم که ته ګورې ایران دریان به شي دلته ډېرې میندې سرتورې شوي وي ډېرې میندې کونډې شوي دي د دې لپاره. ډېرو خلکو شهادتونه پیش کړي دي. سمندرونه د دې د وینو نه ډک بهیده. انشاءالله موږ به خپل وطن حفاظت کوو او موږ خپلو محافظینو ته خراج تحسین پیش کوو او د الله نه ورته داسې به دعا وي چې الله رب العالمین د هغوی امداد او نصرت وکړي. هغه هندوانو ته وروښوره چې دوی راواوړېدل نو الحمدلله په ځای ورته راګوزارلي دنیا ته وروښوره چې پاکستان قوم د اوږده قوم نه دی. دا ګمان مه کوئ انشاءالله چې ته راواوړېدې واپس به خپله باندې نه ځي انشاءالله. ټول به ورته دعاګانې کوو مونځ پسې به هم دعا کوو انشاءالله.